120 नंबर आयत खत्म शी 121 नंबर आयत शुरू कीजिए। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الله جل جلاله وأما نواله پدې مخشه یې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته داسې قسمه آیتونه نازل کړل بالکل برملا په جواب او تو فرمایل چې پیغمبر سے پرې تو د دین تبدوری نه کړی یعنی تلیا یهودی سون ویل یا نصرانی سون ویل یا د دین تبدوری دې نه کړی تر ایک وقت رسو داخل کې تو نه روزي کېږي نه نو دغه سره چونکې قسم نو امیدي پیدا کېږي او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه داو چې هغه خو چې مطلق انسان بنی آدم وو کاغه يهوديو ک نصرانيو ک مشرکو ک مجوسيو ک سیکاو اې د مبارک زړه دانو مستلا چې دا د کفیر په د دنیا نه لوټسي او جهنم ته درولوټسي نو دیو جن رب العالمین جل جلاله و اما نواله په دې آیت کریمه شي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته یو قسم تسلی غنه فرمایي تسلی دا فرمایي چې پیغمبر دغه اهل کتاب يهودي او نصراني په داسې دنا خلق داسې استادي چې هغه د خپل کتاب تلاوت کوي خو چې کیم اصلي حق تلاوت ته هغه کوي او په هغه باندې عمل کوي لکه حضرت عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی حضرت عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی عنہ واقعا کو ډیره مشهور ده چې دا د دې ډېر لوی عالم چې څوک جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته راغی نورېری او ترلو چې د خړی حالات ولیم چې د پیغمبري دوا یې کړی دو
ورېری واپس راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دته او حالات یې ته بیان کړل خو د زړه تسلی ونه کړه نو حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په خپل راغی هغه چې راغی مسجد نبوي ته نږدې شو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي سے تشریف فرماو داغه نورانی چهره چې عبد الله ابن سلام لیدله یا جماعت ته نه درګاډه خپل ملګری ته قسم وکړ چې دای دروېغه ولا چهره نه ده جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې لدی ہے نو خپل ملګری ته قسم کوي چې دا چهره چې د دروېغه ولا چهره نه ده د دروېغه ولا چهره نه ده د شیخ ذکریا رحمه الله تبارک وتعالى یو خبره مته پدرسله چې د چا فضایل عمل لیکل د تبلیغ ملګری چې کوم کتاب شرعي فضایل عمل فضایل صدقات دا ډېر لوی سړی تر شو دا دغه عادت داسې و چې دغه پیسې نشه راوړي دا عادت داسې و چې پیسې نشه راوړي جیب ته د پیسې نه اچولې دنیا جیب ته نه اچوله که په سفر وي ته که حج ته وي ته که آخري زندگی د مدینه منوره شوه قبر عیسی مدینه منوره شوه په پیسې جیب کې نشه راوړي یو ورځ دا یې د پته ولګېده چې د پلنکای ریل ګاډی روان ده په داسې دموي ستوز ده او په دغه سټیشن باندې دا یو سټاپ کوي لس کې یواشي بدای دا د کا موجود وي بیرل سټیشن ته چې ورته دا به واده کا ټیکټ وخره اسې دینه ور پرځدي په ورشه په سلیرا د ټیکټو شیخ ذکریا رحمت الله علیه لار پرو قتل وی چې منه په پاکستان د معادت نه ده وداته خو اته دې ته ور پرځدي نه چې ټیکټ نه درته چې ټیکټ نه درته خیر دو لار برو قتل سیار دو سیا مندنه کو خدغه ته ورغه چټي دفتر ته امنشي ته و چې جی مونږ خو پاکستان وزه داسې ایستو ملاقات ته روانې که په کاردا باندې ټیکټ ورکوي هغه منشي داسې ورته وکتل فورا یو ولګېدو ټیکټ یې ورته کټ کړ ویرې چې کله یې ورکړ دا یې خلوړو ملاقات وشو ملاقات نه بعد چې رویته نو د دیوبند یو بل لوی عالم مولانا حسن صاحب نوم علی باندې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ترو ډېر لوی عالم اخته وی چې جی داسې وکړه چې د منشي نه ما په کاردا باندې ټیکټ وروسته دا د سلیره نه ورکا به ته د پکې شي درک هغه ته و چې په مو پیره خلک خندوي دا دې په دنیا کې چیرې شوې دي چې دا دې تر کولی ټیکټ په کاردا چاته ملاوي یا دا قانون چیرې شته شیخ ذکریا رحمت الله علیه ورته فرمایي چې د چا ټوله زندگی په کاردا چلېږي بیا ته په کاردا ملاويږي خودو دوله حضرت صاحب ته چې یاره دې دا نه شولا کا پیسې بیا درکوم د جسا د مو ترو کده ویره او شیخ ذکریا رحمت الله علیه نه پټ دای په لاندې لار بل تیز ورغه منشیتا منشیتا ویل چې ته نه چا په کاردا باندې ټیکټ وخسته ده دوی د چې جی دته یو سړی وروړو دا قسم رنگو دا قسم پوزیشنو دا قسم جمعه او یو چې مونږه ستانه به ته ته بیا درکو به دوی لګي درته می ټیکټ ورک
بدو دی چې په دنیا شي چیرې په یو حکومت ساده قانون ستا چې په کار دا ټیکټ ورکېږي او دا منشي اوسه که د هندیو مسلمان نو مولانا حسن سے ورته فرمایي چې دا ته قانون چیرې شته ہے دو دی چې نه چې قانون خو نشته په قانون څخه لوی جرم ده دا چې به ته دته ویلې ورکړه دا منشیو دی چې دې کې مې ورکړي چې مو کله دې چهره ته وکتل شیخ ذکریا رحمت الله علیه مختمه وکتل وچې به مو چې دای دوکې ولا مخنه ده چې مو چې دای دوکې ولا مخدانه دمرا نورانی چهره دو کدایا په د پیسې نه پټ شو د پیسې دی جیب نه ورچاو خو چې دای په دې نو چې د ټیکټ ملاو شي چې د ټیکټ ملاو شي والفضل ما شهدت به الاعداء رب العالمین فضل داوی چې دشمنوں نه ته په یغه باندې شهادت وکي نو دی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وارثونه شدت خلق ستادي چې داغه په چهره باندې اندونه هم اعتماد کوي چې دای دوکې ولا چهره نه بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چهره سره وي الله پاک ته ملو تو سیدا دیدار نصیب کی ادي مثال میں دا په دې کې چې د نبی علیه السلام تابعدار وي کنه نو هغه شرط په تو باندې چړاو کېږي شیخ ذکریا رحمت الله علیه په اخر وخت په مدینه منوره ته وروړ او قبر یې سب جنت البقیع سے ده الله پاک د احسان چې په ځابه وشي نو بهر خل عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام دې دربه قسم چې دې دروغه مخنه ده نو رب العالمین جل جلاله و امن والله د ذات قسم متعلق فرمایي دا رنګه په نظر راوي چې نجاشی بادشاہ دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل نه ده خالي صحابه کرام دې مکه معظمه نه حبشه ته هجرت کړو دغه نجاشی بادشاہ د صحابه نه حالت ارویدلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات چې اوریدل خپل کتاب ته وکتل بیا ایمان پروړو مسلمان شو نبی علیہ السلام لیدل نه دا صحابه د نبی علیہ السلام لیدل نه دا او په نبی علیہ السلام ایمان وروړه دا نبی علیہ السلام ایمان وروړه دیو جن دا شي بادشاہ چکر وفات شو بدیه عمر په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جنازه وکړه هغه په اباشو نبی علیہ السلام مدینه منوره شو په دې چې علما ډېر تحقیق کوي چې غیبانه جنازه همیش په مذهب اهل سنت والجماعت په مذهب باندې غیبانه جنازه نشته او نبی علیہ السلام چې د قیمت د جنازه کړی ده په دې وجه کړی و چې رب العالمین دو د نجاشی بادشاہ میو چې استعمال خجبات یې ټول لري کړ ودای دې ته بالکل مخمخ نجاشی بادشاہ نبی علیہ السلام جنازه غیبانه نه و ویله پیغمبر و د الله پیغمبر و هغه مجیدې وي یا د ملائکه په ذریعہ سره غلو اروړې ویله صحابه کرام شه حضرت جلایبی ته غسل چاویر کړی ملائکه نه وي بنا د شی بادشاہ چې په هغه باندې نبی علیہ السلام جنازه کړی و رب العالمین فرمایي چې کیم کسان چې خپل کتاب تلاوت کوي خو په حق تلاوت کوي برای نام نه نوم دې پرانا دکلاو دې پرانا دې پیسې ګټلې دې پرانا دې خرڅولې دې پرانا بلکې حق تلاوت هي چې په دغه باندې به صحیح عمل کوي رب العالمین فرمایي اولئک یؤمنون به دغه کسانه په دغه کتاب ایمان شته چې په هغه کتاب ایمان نه په دغه کتاب ایمان شته وما یکفر به فاولئک هم الخاسرون وچا چې کفر وکړ په خپل کتاب باندې او حق تلاوت یې ونو رب العالمین فرمایي چې د قیامت پورې
ډېر لوی په خساره په نقصان شي الله پاک ته دغه خسارې نه میړو ته نه وسه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين کته سي ته یو دی دغه سپیره اولینای په چې میلو ته سی وی پیغمبر رب العالمین جل جلاله و امن واله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم دغه رنګ دا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس دا قسم آیات کریمه مقصد در شو ده په دغه سپیره سي در شو ده نو دا خو تکرار راغی نو تکرار چې وي دا شانع وي دا نه ویل څه خبره نه وي په دې متعلق علماء کرام دا فرمایي چې د دې داسې مثال ده چې رب العالمین اول خپل انعامات په بنی اسرائیل ذکر کړل تفصیلی ذکر کړل یو دوا درې سلیر کمیلو ته څه ویل کنه دانی ماتي پکړه دا دانی ماتي پکړه دا دانی ماتي پکړه دا فرعون نے نجات ته ملاو شو الله پاک موسی علیہ السلام پیغمبر ورکړ الله پاک هارون علیہ السلام پیغمبر ورکړ دریاب ته اوسې رسو دې ته نجات ملاو شو بیا الله پاک دې ته حکومت ورکړ بیا تورات الله پاک ورکړ رب العالمین کلام دې ته دنه کا سنت نصیب شو ني د انعامت الله پاک ذکر کړ میرو ته څه وي دغه داسې مثال ده لکه یو سړی د اخته د یو ګناه خباثت بیانوي چې مثال په تور په دنیا سے تکبر دا ډېر بد شي ده دا نقصان ده دا نقصان ده دا نقصان ده اصل پیدا نقصانینه او بیان کړ فلانو دای چې اخر کار مطلب دا ده چې د تکبر یو شی نه ده دا تکیدان او تبي رب العالمین جل جلاله امن واله دغه رنګ تکیدان بنی اسرائیل ته دا خبره کوي چې تاسو مد نظر چې کیم ستی به واغه قیامت ستی ځکه چې قیامت په ورځ باندې دایره دا پچار نشي تلای دولت دا پچار نشي تلای پاورز باندې تیرا نشي پاورز باندې تیرا نشي په دا اول آیت کریمه چې الله پاک دا ورته فرمایي چې بنی اسرائیل تاسو د ما ان متین آیت کی چې مو انعام په تاسو باندې کړو ان فضلتکم علی العالمین تاسو ته مې فضیلت درکړو په ټول عالم باندې हे वो से हक दिन के वो दे मूसा अलैहि सलाम पे दौर से हक दिन दे मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम पे दौर से हक दिन दे ईसा अलैहि सलाम दिन करना ईसा अलैहि सलाम रगे दे मूसा अलैहि सलाम दिन मनसुख शो ईसा अलैहि सलाम लोडो जनाब नबी करीम अलैहि सलाम रगे बे दे ईसा अलैहि सलाम दिन मनसुख शो न पखपल वक्ष रब العالمین بنی اسرائیل ته الله پاک یو شان یو شوکت ورکړو لکه د مکه معظمه مشرکین چې وي دغه هم دغه تا د عزت په نگاه باندې کتل لکه موږ ته په خپل موبایل شي عالمونه ته په نره خلک ته په عزت سره ګوري نیکه خلک ته په عزت په نظر باندې ګوري دا غرنګ په وخت بنی اسرائیل چې وي چې چا سره تورات او انجیل وي هغه ته خلک ته عزت په نگاه باندې کتل رب العالمین فضیلت ورکړو خو په خپل دور شي چې وکړه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د کافرون سره بعد بیا هدیه فضیلت چې دا ختم شو کبه دا دی چې یو منی اسرائیلای وی نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې داغه کچیرته په نبی علیہ السلام په ایمان وروړي نو دغه اجر چې دا ډبل د دوګین دا اول په موسی علیہ السلام ایمانو په تورات باندې ایمانو په تورات باندې عمل کو عیسی علیہ السلام په احکام عمل کو چې کله لوړو دغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان وروړو نو دغه پر ډبل اجر نه دي چې کیمه خلک په موسی علیہ السلام ایمان نو په عیسی علیہ السلام ایمان نو هغه د پر یو اجر ده په چې کیمه خلک په هغه صحیح ایمانو په مقصدی پیغمبر ولې په مقصدی کتابه او په نبی علیہ السلام باندې وروړو دغه پر اجر ته مردا ډبل اجر ده مشکات شریف حدیث تا ته مشکات شریف وروړي بدا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه پر دوا اجر نه دي یو شی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو کس بل صلادا چې واشه دی نه دو
چا د خوند ته به درو د الله پاک په بدر سره کمی نه وروړي الله رو دې کوي بندار دې کوي دغه پر ډبل اجر ده دغه دې پر ډبل اجر ده یو غلام د چې هغه الله رو دې کوي او خپل ملک رو دې کوي دغه پر ډبل اجر ده دا حدیث مبارک ته د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو کته دغه وجنا ته الله درس کوي واسطه نه چې یاره مو خون دې خون دا خدمت کوم دا کوي ته الله پاک احکام چې کمیره ولې رب العالمین ته دا قابل قبول نه ده رب العالمین ته پسندیده شرینه هغه د چې خوندارو دي په افات شي د خوند سره شریک نه جوړای او په عبادت شي د الله رب العالمین سره شریک نه جوړای دغه ته به الله رب العالمین ډبل اجر نه ورکړي دغه رنګ یو نکار ده وخت غلامون وي خادمون وي نن سبا نکارون دي اس نکار ده خپل ډیپټیا صحیح کوي خو د رب العالمین نه فرمانی نه کوي هغه یې سوتي دغه د پر ډبل اجر رب العالمین جل جلاله امن والو ته فرمایي چې تاسو ته مې فضیلت درکړه دا بیا وتقو یوم لا تجزی نفس د هغه ورځې نه وډارېږي چې هیڅ قسم نفس د بل نفس نه بدل نشي ورکولا چې دا سدو ته ما ورکو نه ترکا دا جره مې ده دا جره مې ده پرې کړ نه قیامت سدا نه چلےږي ګوري دا بالکل نه چلےږي میرو ته د مسلمانانو ساده نه خلک یې نیم داسې وي دا ګوري لوی جهل دا چاوي چې دا کاو ګناه مو په ټوله دنیا سے تو ګرځي ادنا حکومت کما حکومت دا سونکو چې سزا یو جرم یو کړی او سزا بولته دا قانون نشته یو سره ظلم کوي بنا خبره ده ظلم خو جدا خبره ده او قانون دا په دنیا سے چیرې نشته چې جرم یو سره یو کې سزا بولته ورکړي رب العالمین حاکم الحاکمین دا دی بادشاہ دې پوسه بادشاہ دا اغلا رقم مالو شریک نشتا داغه ماده مقابل شریک نشتا بیا دا ترنګ کوي چې جرم د یو کوي او سزا د بل ته ور کوي دا د الله پاک نه کوي رب العالمین فرمایي چې ایش نفس د بل نفس نه بدلا نشي ورکولا ولا يقبل منها عدل ودنا سفرش رشوت نه قبلې شي کمیلو ته په دنیا شي مې خلک کرے مې ته په دمر شي چې چا تر پیسې ډېرې بس بدا بریدا چې پیسې دې سره بدا بریدا رب العالمین څنګه رشوت نه چلےږي سبحان الله ولا تنفع شفاعه ودغ سړی ته فائدہ نه ورکړي سفرش قیامت پورې باندې رب العالمین په موږ کو حضور سے چې ته ورته ایمان درته را نوي دې چا سفرش ته فائدہ نه درکړي اته پرستینا ہوستا قیامت پورې باندې ته پرستینا ہوستا کنه الله رب العالمین په جراوالا اول شفاعت کبرا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شفاعت کړي اور رب العالمین قبلیا به ټول پیغمبرانو د خپل امتیانو ته پرش کړي علما سره پرش کړي اولیاء کرام سره پرش کړي حافظون سره پرش کړي تو سے خدا حدیث کو بار بار وری کنه چې یو حافظ دې دون سره لاش کسان جهنم نه اور یستای شي جنت ته به وای شي خپل خاندان دا دې حافظ چې هغه قران کریم یې لیکړای او د قران کریم حلول کړنی او حرم یې حرم کړنی خلی بر انعام حافظ نه چې حلول کړنی او حرم یې حرم کړنی وي او دغه ته اجتناب نه کړای دا رنګ علماء دي دا هغه چې کوم څه ورسته دغه په حساب نشته او علماء مې پر فرض دنا علماء دا دي چې په عالمي دنیا کې ترېدا دین خدمت کوي نو دا به دغه درو بشمیره کسونه دا غي حساب نشته کم نه کم بیا کسون خو چې څنګه ته دین خدمت کړای بیا علم سفرش کول شي خدا دې کسون چې وخت ایمان نه نو دغه نه پیغمبر سفرش پیدا ور کوي نه دې کې خلک سفرش پیدا ور کوي نه د عالم نه د حافظ نه د چا ولا هم ينصرون رب العالمین فرمایي چې دې امداد ونه کوي دا څه شي کې چاټي پاک ورو خلی چې دای موزه ورو د دفتر
دا دې ته ویلې کېږي دا ته کني د قیامت پورې باندې بس دی ورسې ابراهيم عليه السلام واقعا دو د ابراهيم عليه السلام امتحانات الله پاک ذکر کوي چې په کوم امتحانات شدای پسو ده عاشرش کی قدر تفصیل ده ان شاء الله بیا سبق الله پاک توفیق ورکړي بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب رب العالمین فرمایي چې الذين کسون آتيناهم چې ورکړه د مزدی ته الکتاب کتاب تورات انجیل دغه رنګ قران کریم هم دغه حکم دا یتلونه چې دای تلاوت کوي دا کتاب حق تلاوته په حق تلاوت سره اولئک دغه کسون چې دی یؤمنون به دی ایمان وروړین کې دی په دغه کتاب باندې یعنی چې تلاوت یې کوي او تلاوت سره سره عمل هم کوي ومن یکفر هغه چې کفر کوي په دغه کتاب باندې فاولئک پدهم دا کسون چې دی حمل خاسرون دی په خساره په نقصان شي دی الله رحمه تو سے ټول مسلمانانو ته وسدي یا بنی اسرائیل ذکروا ای بنی اسرائیل تو سے یو دیکھیے اذکروا یو دیکھیے تو سے نعمتي نعمتنا دمو التي هغه نعمتنا انعمت علیکم چې نعمتنا کړې دي مو په تو سے باندې وانی وذچ فضلتکم فضیلت می درکړو تو سے تعالی العالمین په ټول عالم باندې واتقوا يرجي تو سے یوم دغه ورځ لا تجزي نفس چې بدلا نشي ورکولای اس نفس عن نفس د نفس نشه اندید شي ولا يقبل منها ان قبل جديد طرفنا عدل سره شت بدلا مطلب نه ملوي ولا تنفعها شفاعه نو پیدا ور کوي د تصفرش ولا هم ينصرون ورب العالمین فرمایي چې نو دې امداد کیږي امداد ولوي د تکني په داول باندې وي تنها او پته وي بل عمل ودي چاغه کستیرا او په شا کني به ابل چتایلا او تمام یمانرا الله پاک ته ملو تو سے دته ایمان نو ستی چې پاور باندې دغه شی نه ملو تو سے محروم رب العالمین خدا مستکمل مکمل ایمان نصیب فرمایي یا الله می صحیح مده صلوات ای مسلمانان جوړ کې یا الله د خپل پیغمبر ته بدوري میرا جوړ کې پروردگار عالم په قرآن کریم باندې مست صحیح علم او صحیح بیان نصیب فرمای او یا الله په قرآن کریم باندې مست صحیح عمل کولو توفیق نصیب فرمای رب العالمین خدا دې میز د ویل دې میز دار ودل دې میز د لستای اته دې کتاب ته رب العالمین خدا دې میز خپل دربار شه قبول او منظور وګرځوي رب العالمین خدا میز د حاضر جمع دار دین کې کسونه دی اغسطین کې کسونه سمره کسونه دا غونه اغسطی دی الله پاک دې دیا او دې میرا دنیا یو خړې مشکلات پریشانی ټول حاجتونه پیراو فرمای رب العالمین خدا صبر به مرود اهل اسلام دی روحانی دی او که جسمانی دی خدا ته ته شفای کمیلا نصیب فرمای او یا الله دې می سمره اهل قبر دی دنیا نه تری دی یا الله چې مونږ ایمان اور سره دی الله پاک دې ټول مغفرت نصیب فرمای پروردگار عالم هر مسلمان چې دا دی قبر د عذاب نه نجات او پناه او نصیب فرمای خدا می دې نکیر منکر سوال او جواب شي کامیاب کې رب العالمین خدا تن رضی شي یا الله ته دې من ناراضه ما شي رب العالمین خدا مستقبل رضا خپل دیدار نصیب فرمای رب العالمین خدا سمرا غریبون دي قرضرون دي محتاج دي بیروزگار دي پجیلې شي دي پاسپتلې شي دي مسافر دي بے وطن دي بے اولاد دي یا الله سے پکی مصیبت بندہ مبتلا یا الله می درخواست کوي د امت کډیر کمزور ده خو یا الله دې چا امت ته یا الله پاک دې امت ته دې رحم دې کرم په نگاه په دې وګورا یا الله می ټول حاجتونه پیراو فرمایا وصلی الله تعالی علی خیر خلق استغفر الله